د غره په سر موجود دا د ملکنډ درګۍ کیپټن عرفان شهید پارک دی. د سیمې دا ځانګړی پارک د قدرتي ښکلا او د جانانه او مستانه موسم له وجې د سیلانیانو د توجه مرکز جوړ شوی دی. دې پارک ته د خواوشا سیمونه ډلې ډلې سیلانیان راځي او د سمر انیزه سیل کوي. دا پارک په لوړه بلندۍ موجود دی چې پکې د ښار د شور نه تنګ د سکون او سیل پلټونکي راوتي سیلانیان خوندونه اخلي او د مشي. راغلي سیلانیان وایي چې دا پارک د فطري ښکلا کور دی، خو د حکومتي پاملرنې نشتوالي له کبله سہولیات په نشت برابر دي. دینه هر یو علاقه ښکاري ځکه چې ډېر مزدار علاقه ده، تکه شنه او ور خلک ورته راځي چکر دپاره. مونږ هم ملګري چکر راغلي یو او خپل سور مناوه. مونږ دلته په چکر راغلي یو دې علاقې ته او دې پارک ته. دا ډېر مزدار ځای دی، دلته هر اړخ ته شینکي دي او بله غټه خبره دا ده چې ډېر هایټ باندې ډېره مزه کوي. لاندې ته ټول کلي ښکاري او هر اړخ ته ښه مزداره هوا لګي. سیلګري دلته ځي راځي. د سړي زړه پکې خوشحاله کېږي، نو زه یقیني ویم چې زه رالم نو زما زړه ډېر زیات پکې خوشحاله شو. امید لرم چې څوک راځي هغوی به خوشحالېږي. صرف د توجه ضرورت دی چې لږه توجه ورکړي او دې کې چې کوم د کموالی دی هغه پکې پوره شي، نو انشاءالله د دې ښکلا به نور هم سیوا شي. سیلانیان وایي که چېرې حکومت او د سیلګرۍ محکمه دې پارک ته سہولیت ورکړي نو بیا به د سیلانیانو تګ نور هم سیوا شي. که چېرې حکومت دې اړخ ته لږه پاملرنه وکړي نو دا د ملک په ترقۍ کې یو مهم کردار لوبولی شي. کیمرامین ظفر سواتي سره عمران دریاب، خیبر نیوز، درګۍ مالکانډ.